مسعود رضی اللہ عنہ وی صحابوں کی دو لوی عالمانو ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن مسعود رضی اللہ عنہما او د علم سبب خدمتو د علم سبب سو بعض طالب د مدرسې خدمت کوي د طالبانو خدمت کوي او د استاد خورسو کوي او چې تا طالبو کو نو بیا بدل فائدہ ملاويږي نو دا دومره لوی علم ورته په خدمت ملاو تاسو حدیثو کوي صاحب النعلین والوسادہ والسواک د رسول الله علیه السلام مسواک به ګرځولو بالغ به ګرځولو لوټه به ګرځولا نو په خدمت ورته ډېر لوی علم ملاو دي او رسول الله علیه السلام ته قران مورید له سو کرتا تاسو علماء نو اوریدلی وی قران وایا ورته قربان بخاری شریف دی ته څنګه قران وا تا خو پتا سو نازل شوی نبی علیہ السلام وی ما تا خون را کوي چې د بل نه واورم لاغی سورہ نساء شروع کا تردی چی تردی آیات مبارکہ رو رسیدو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اللہ وی سرنگ حال وی چر پیغمبر پخپل امت بگواہی د پار راشی او زب پدی خپل امت گواہی کوم نو ایدی آیات لچر اور سیدم دا اللہ حبیب ورطوی حسبک الآن وی بسوس دا دیر دے وی جماعو قتل فَإِذَا عَيْنَاهُ تَزْرِفَانِ دا رسول اللہ علیہ السلام دستور کو مبارک و نسوی از یو خبر کن کو گسوک ویخی یا بھائی ویخی بچے اس کو تو خامخوا ویخی یو خبر کن اے وی گوا جاڑی چې پچا گواہی کیږي دا غو بس حال سپوش کوی نو شوی په خبره اے رسول الله علیه السلام گواه کوي چې الله ماستا قران بیانولو ذرا ته مجنون ویلیو د شاعر ویلیو د پکاڼي وشتیو نو گواه جاړي چې پچا گواہی کوي دا غو بس حالي عدالت اهل علم ماشاءالله تاسو مشایخ ناس دي وی قران اوریدل ډیر ثواب دی او کویل ثواب دی اوای نو د دې حدیث په شرح کې علما وی اوریدو ثواب یې څه دی او وجه دا ذکر کړی وي د قران اصل مقصد د تدبر او تفکر ویون کې دوره تدبر او تفکر نشي کولای څومره چې اوریدون کې کوي تاسو را پښتانه وایي وي تماشګیر د نخې منزولي یا بھائی څه ابن مسعود رضی الله عنه دو پیر قران نبی علیہ السلام اوریدل د دایبا د عثمان رضی الله عنه پسې سلور رکعات وکړي چې سلور رکعات به وکړ بیا ولاړو تکیا به واله ډډه به واله او یو اسویلې به وکړو وکاش چې د دې سلور په زید ووي یو ځل نو شوی چې اسویلی کې اډړه دی لګول خور پسې مکا او ورته الخلاف شر او نن زموږ کار څه دی چې الخلاف خیر نو چې تاړه کې دا وټکړي چې الخلاف خیر په فروعي مسائلو کې اهل علم سکړي اجتهادي مسائل تاسو وايي حق دي یو ځل مولانا مکی صاحب دا زموږ د مشایخ او د مشرانو په شاګردانو کې پلان راغلی مولانا مکی صاحب ډېر لوی سړی دی مکه مکرمه کې ډېر خیر ته الله پیدا وایي یو ځل موږ ناستو چاولوي وی عرفات تبزول تبا جمع کیگی بین الصلاتین ظهر و عصر نوی اور پسی دو حکم که سلور حکم ایسا کئی دا عرب علماء فتوہ دادا چی دا قصر دا حج دا وجه نده دا قصر دا سدا وجه نده اتا سو اخبر دلائل مائلو دخی دلیل داده وی رسول اللہ علیہ السلام چی مکہ مکرمہ فتح کا اموز بے اوکو نوی بے موزو کئی مون مسافریو کو پا حج کی یو ظلم ندی بیدی په حج کې یو ظلم نه ثابت دی دا قصر د څه د وجه نه دی که څوک د مکې نه راغی که مسافر دی که نه دی خو د حج د وجه نه به قصر کوي نا مولانا مکی صاحب ورته وایي د الله بندګانو دی یو ورځ باندې خو اتفاق وکړئ که نه که پوه نه شوئ په خبره باندې اگر په دې یو ورځ هم څوک څلور کوي څوک دوه کوي تاسو به آخر جوړ کوي کمزې کې چې د عرفې پرس په عرفات کې جوړ نه شوئ نو سبا مندو چې موږ تاسو د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو
د الله خوف زړه کې راولو. ځینې وخت د الله د یری د وجې نه او د اصلاح د وجې نه کتا خپل اجتهاد پرې خو د امت اتفاق راغی نو ښه خبره ده که نه. امام قرطبي یو واقعه ذکر کړې د امام مالک رحم الله. دا مالکی المسلک دی ځکه دا څومره مفسرین محدثین دي نو الحمدلله په دې مذاهبو کې یو مذهب سره سوي یو مذهب سره تعلق وي. څومره مفسرین دي او څومره محدثین دي لوی لوی خلق دي په دې څلورو مذاهبو کې سره. امام قرطبي رحم الله مالکی المسلک دی او امام مالک رحمت الله علیه سره شاګردانو ایو مسجد ترادن نشو د مازیګر مشوع او لکه څنګه د احناف مسلک دی چې مازیګر نفس نفل نکی که تحیت المسجد دی او که تحیت الوضو دی او که 2 رکعات د طواف دی که زوات السبب دی او که غیر زوات السبب دی. د دې نور ائمه مسلک دا دی چې د کومو نوافلو د پاره اسباب شرعیه وي دا بعد العصر بعد الفجر دا کول شي. امام مالک رحم الله را در نشو مسلک داو چې مازیګر نه پس نه فل نشتا. چې کې ناسو یو ماشوم په جمعات کې ناسو ورته وي شیخ بوډا پاسه 2 رکعات وکړه توجه وکړه نه. پس امام مالک رحم الله پاسه د امام المدینه امام دار الهجره 2 رکعات وکړه. شاګردان هم تماشا کوي نورست ورته وي چې دا خوستا مسلک نو وی دی معشوم رالوی 2 رکعات او کو ہدایات میں مخل شو واذا قیل لهم اركعوا لا يركعوا وای باندې دی آیات باندې چلتا راځي شندې راوي موضوع کا کزنو کو اسینا آیات میں په لپیټ کې راځي دا د دې ائمه او خوف الهی وی دی آیات توجه دې 2 رکعات نو برداشت وکوي زما عزت د امت اتفاق هم تاسو له مخه نه ده بلکې دا پټولو کې اهم شی تاسو تاریخ ماشاءالله خبر تاریخ نړۍ خبرم نه عمر رضی الله عنه چې کله وی چې د شپږو کسانو کې سو کوي ځان په خلیفہ جوړ کړي. زمانہ بچي ابن عمر رضی الله عنه کې نه وای مشوره دیواله غرده په خلافت کې برخلی او یو کس وی ته تیګر شاپیر دی نتاو شه وی دور رز کی بیا امیر جوړ کیو کو جوړ نو کو ټول قتل کا اے اشرا مبشره په د امت اتفاق د پاره سکے ویا و دور رز کی امیر جوړ کی یا ک جوړ نکو او امت ټوټه کوي نو سیکا اے د الله بندگانو د امت اتفاق دا موږ تاسو له مخې نه د امت کو جوړ راغې اتفاق راغې او موږ جذبات پرې خل پدې فروي جنگونو مسائلو کې رانلو موږ تاسو له کار ډېر میدان د مخلا خپل اصلاح دا خپل کور کې شری پرده دا څومره مسائل چې غینا د موږ علما ځان نه خبرې ویلې دي خو ځان ته څه نه کوي ځان ته نه خبرې نو دې سنت او تاسو عملی شکل کې زما عزت مند ورکړي چې په دې عمل وکړي تاسو د عمل میدان کروزي د عمل په میدان کې به الله تاسو په علمونو کې خیر او برکات واچي او خوف الهي چې راشي تاسو به مخ کې روان شي امت د پاره چې د تفرق او د جنگونو د پرزونو سره شي سبب جوړ نشي. تاسو خپل کوشش کوئ ځنی وخت الله غ تقديري فیصله اله چا په وس کې حق سره خامخا خلق اختلاف کوي او چې دما واست اخلاق ولا سبب جوړ نشي بد اخلاقی یعنی قرآن ویلی صالح علیہ السلام رولی گلو صرف وی یا قوم اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. دا اخلاقنا دا آدابنا ډکه خبره کړي او خلق څه شول د پیغام نو غاړه خو وستا اخلاص یک استاد اخلاقی ستاس خبره د امت د تفرق سبب جوړ شو نو سبب د الله رب العزت او د الله د حبیب د غصې او غضب نه
خلاصېږي نه. دې وجه نه زما عزتمندو کوشش وکړئ زموږ دا فضلا چې تاسو د امت جوړ راولئ، اتفاق راولئ او د دین کار ته زما عزتمندو کار ووایئ. یو بل شی زموږ د نوي فضلاو ته دا مخې له راځي، دی دې مشرانو عالمانو نه ګوري، توجه وکړه که نه، وایي د ده خو دا دومره عرصه دي او مدرسه ده او دا کار روان دی، ټول د دین کار کوي، ما سره خو څه نشته. تاسو باول کرل کوئ، ریبلو نه مو ډېره موده ده. اوس فضلا چې فارغ شي نو سی کرلې نه دي، خو ریبلو پسې لور راغستی. تاسو له اسباب بني او تاسو به د الله په ذات باندې اعتماد کوئ، د الله په ذات عالیه به مبروسه وي او د دین کار به کوئ، خپل درسونه به کوئ، دغه شان به سني خپلې مدرسې به چلوئ. اگه تاسو ګورئ چې فلانې خو زما استاد دی، دومره اسباب دي، نو ګوره هغه محنت کړی، قرباني کړي، الله سره تعلق جوړ دی، ته به هم تعلق جوړې، دومره ټکرې به راځي، هغې نه پس به څه کېږي؟ هغې نه پس به اله العالمین تا ته لارې کولاوئ. دې وجه نه چې د اخلاقو زما عزتمندو مظاهره وکړو. نرین نرین لیکل ډېر ښکاري نو پسې بیا به راوپا شو. تنګ شوي خو نه یې که نه بھائی؟ نو د الله بندګانو یو خو به دې ادارو سره مینه او محبت کوئ، خپلو ادارو سره، خپلو مشایخو سره، دې سره به ستاسو مینه وي، محبت به وي. دا زموږ دینی مراکز دي، زموږ د پښتنو کې ماشاءالله ډېر ښه صفات دي، خو یو صفت دی پکې چې هغه تاسو به راسره پکې اتفاق وکړئ که نه، په دین پیسې نه لګئ، که لګئ زه کله ناکله وایم دا قرضه مې لا پوره شوې نه ده، وایم په دې ټولو پښتنو کې راله داسې امام وښیئ چې د یو محلې امام وي او هغه محلې والا ورته دومره تنخواه ورکوي چې د هغه او د بچو کار یې پې کېږي. تاسو له معلوم دی چې داسې ځای په پښتنو کې په دې ټوله علاقه کې که هغه قبایل دي او که دلته دي، یو داسې امام راله وښیي چې هغه 24 ګنټې د الله د دین خدمت کوي، خو دا مقتدیان ورله دومره تنخواه ورکوي چې د هغه او د بچو یې پې څه کېږي، د هغه او د بچو یې پې کار کېږي. زموږ پښتانه الله دې رحم وکړي دومره ګډوډ شوي دي. نو تاسو چې د عالمان راځي جومات کې دغه شان ناست دی او تاسو د هغه سره په جایز طریقې تعاون نه کوئ، نو دی به د دکان سوچ کوي که نه به کوي، او دی به د نوکرۍ سوچ کوي که نه به کوي. د هغه بچي نار دی. هغه ورځ یو عالم راغی، وی دومره امامتۍ مې وکړې، بچي مې د لوږې مې وې قسم د ټول علم رانه هېر شو. دا به الله تاسو ته تپوس کوي. دا دین شریک دی که یوازې د دې ملیانو دی؟ تاسو روابۍ بھائی دا ګورې بې خوندي ده چې ته خپل امام سره جایز تعاون نه کوې. تاسو ګورئ تاسو به لوی لوی تنخواګانې هغې باندې مو ګزاره نه کېږي مو او عالم د 10 زرو نه په سیوا دا خو مې 10 زره ووایي، مونږ په 3 زره هم نه ورکوي. بھائی د عالمانو بچي هم ډېر وي، تاسو خو د خانداني منصوبندي منئ او هغه عالم دي د هغه څه دي. هغه یو کس راله وایي دومره بچي مې دي، وایي چې راخوش وي ته وایې که د سکول چوټي شو. نو د عالمانو یو عالم دومره بچي ته وایې که د سکول یې چوټي کو، نو ستا د 3 بچو 40 او 50 زره هلې ګزاره پې نه کېږي، نو د څنګه کېږي؟ که تاسو نه زه یو تپوس کوم د ټولو پښتنو نه لارې علاقې پکې ماشاءالله ناست یې، که رب العالمین درله په ورځ د قیامت ووایي چې زه د مزد د روژې دې حساب نه کوم، زما د پیغمبر یو وارث په مصله مخ کې ولاړو، نن به د ده په سبب تا سره زه فیصل تیار یې فیصلې له. که تاسو ټولو له ووایي چې بھائی تاسو به نن بخم او نه بخم د امام د وجې نه، د نبي او وارث تر له مخې له ولاړ دی،
تا د سره سره ویا کړي تا چته ویلی چې د بچی دي ا دې دا 24 غنټې د دین کار کوي نو کله دکان لاړو د دین د کار سره بل کار سني د دین د کار سره په خو به کرامت چې تاسو یې حلوا به خرڅولا زدا مدرسي پر سره حلوا خرڅ کی کنه په خبره کرامت خارق العادت شي لوي هغه چې حلوا خرڅوله گزاره کېده هغه سو د دین د کار سره بل کار عالم ټول شپه پښمنی پاسې دل سبقونه خای اوازې درسونه زموږ تر ماسوته نه پوری درسونه یا بھائی نو د دین د کار سره ور بل کار نکېږي کتا سوې چې حساف او دا هغه دای کرامات وای نو تو ارسو خو صاحب کرامت نه کړه خپل علماء سره زما عزت مندو پجایز طریقې باندې پکار دي چې موږ تاسو مدد وکړو پښتنو اصل سره د منځه استه سره اصل سره د مخکې د دارو سودی تاسو لا تاسو د پیښور یو سره موږ سره حج لاړو د پښتنو ډېری پخې خبري ناغه موږ له حج کې خبره کوله وی موږ سره خوا کې جمعات جوړېدو زماز مکوا یا خلکو را لوي کته محراب زیرا کو کنا نو زمون به یو سب سیوا شي پښتانه کو پښتانه والے نیم تیار نه درکو به بس خلک را نغلی شو بیا کور کې پروت مې ما راشه د محراب زې ورک چې یو سب سیوا شي وای ما زیګر مو شو خلکو لمه زای بنا ما خو زې نه درکو درکو مې خو تپوس برانه کوي چې دا ولې راکې ټول خلکو الله دې دلا بدلی درکې تپوسم در نه کوي چې تا خو نه را کول دا ولې راکې نو ما ولوي درکو مې زکه چې مانن کو کې سوچ کو چې اصلي سړی به د محراب کې ودرېږي تاسو له ذکر نه کول ټول خلې ټول دروژن یې ډاکوان یې کنه نو تاسو له نه در کولو او هغه اصلي سړی دلته ولاړی نو سکوما نو پښتنو اصلي سړی د منځه ایست د اصلي سړی نه تنخاشتا اني ستپوشتا دیو جن موږ سره یو درس کې کیدیو سم امرګ ژوند دی ناوې دا پښتانه ډېر پټکارو دي پنجابیان پټکارو دي کو پښتانه تاسو لوا ټول پریشانې دشمنی دلته دي قتل او قتال دلته دي ناوې د دې ډېر اسباب دي خو یو پکې دا سبب هم دی د امام خیرو وادي دا پښتانه پټکارو سړي وای د خپل امام خیرو والی په پښتنو کې یو خبره مشهوره ده ادا اره خبره د پښتنو سب بنیاد بني دای وای فلانه تورجبه دی وای خیری چې لګي وای کنا دا تورجبه دی بخله ودروله نو دې چا موټر دی چا بنگلی دی هغه ته بچی نار دی ناغه چې لاس پورته کې دی دعا کوي یا د ټول مقتدیان نه خیره کوي نو د دې تورجبه خیرو والی دغه مرګره او هغه د جمعه دلوي دا عبرت خبرې کوي ویوځه کې یو طالب امام وي خلکو یې سم نور کول نو یالته یو مشر مرشد اصلي خرج په خواله داسې ګرمي یا بھائی کله درې بنا کله سلوي اختي وی هغه طالب وکتل چې ما خو د مقتدیانو په ژوند کې څه خیر دي شباب یې مړي غوښتل سبا غوښتل نو سلوي خرج به ګرمه و چې هغه بل اسانه واغسته بل به مړ شوی و یو خيار سره د مازیګر موضوع شو الله مو په خکی نه وی د دې طالب غمو کوي کې ختمه یې مو بس بیدار شیخه تاسو سوار کوي ما دای بدل خیره کې دا ټکرې به وای په مقدمو بلګي په یو ځای بلګي وګورئ چې مدرسې له ورن کوي ښا مدرسې له ورن کوي دا لا بندګانو دلته د حکومت د طرف نه علما ول تنخاشتا طالبانو له تنخاشتا دا ذمہواری الله رب العزت د دې امت د عوامو په جولای کیږي ادا ور د دیني صدقه ته وجدار باندې مولیان خپل څه خبره پخای تاسو مر علما ناشتي کته ولوي چې قران کې ما ته اغا آیاتونه جدا کا چې هغه کې الله ما ته ویلي چې مال بلګې سلورو مې صدقه نه را چې ته مسکه روجم نسی حج لم لاړې خو په